د دینه دا معلومیږي چې مسلمانانو په مالونو کې د زکات نه علاوه نور مال چې کوم دی فرض دی. د زکات نه علاوه د مسلمانانو په مالونو کې نور مال فرض دی. چې یو ځای کې مثال په تور مدرسه جوړیږي او د مدرسې ضرورت وي، نو په دې خلکو باندې مدرسه جوړول پای کې مال لګول فرض دي. جمعات جوړیږي، د جمعات ضرورت دی، نو الته په دغه خلکو باندې د جمعات لپاره پیسې جمع کول، جمعات جوړول، مال لګول دا چې کوم دی فرض دي. دغه رنګ جهاد پیښ شو، مسلمانانو باندې سخت رااله، نو د مسلمانانو باندې مال ورکول چې څوک چا سره مال وي او د چا وسوي، نو د دې په مالونو کې مال د الله په لار کې لګول دا چې کوم دی فرض دي. خو د زکات هغه نصاب پکار وي او یو خاص وخت سره چې کوم دی فرض کیږي، او دا مال په وخت ضرورت فرض کیږي. چې ضرورت وي نو مال د مسلمانانو په مالونو کې چې کوم دی مال فرض دی، او کو ضرورت نه وي نو بیا فرض نه دی. وانفقوا تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې، ولا تلقوا او تاسو مغورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته. څنګه تاسو هلاکت ته مغورځئ؟ نو ډېر مفسرینو په دې باندې مختلف بحثونه کړي دي. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات زما په باره کې نازل شوی دی. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات زما په باره کې نازل شوی دی. چې کله اسلام غالب شو، د اسلام غلبه رااله، نو ما او سملګری زموږ نور موږ دا خبره وکړله چې اوس اسلام غالب شو، اوس به موږ د خپلو باغونو په خبرګیری کې چې کوم دی وسو، د خپلو باغونو خدمت وکړو، د خپل کور کې پاتې کېږو. اوس خلک ډېر شوي دي، د جهاد ضرورت پیښېږي، نور خلک پسې. نو الله پاک جل د آیاتونه نازل کړل چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم، او تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته. چې دا خبره به وکړه چې اوس خو زه جهاد نه کوم، خلک د جهاد دپاره ډېر دي، زه به د خپلو باغونو خبرګیري کوم، خپلو باغونو به سنبالوم. الله دا آیات نازل کو چې تاسو که جهاد پرېږدئ، نو د جهاد دا پرېښودل داسې دي لکه تاسو چې د خپل ځان هلاکت ته وغورځوئ. نو د هغې نه بس ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور نه دی ناست شوی، او ان تر دې چې بیا د روم خلاف کله جهاد کېدو، نو په هغې کې په خپله باندې شهید شو. نو هغه وایي دا زما باره کې چې کوم دی نازل شوی دی. او بعضې مفسرین وایي لکه برا بن غازب رضی الله عنه وایي چې دا دې مطلب دا دی چې یو سړی ګناهونه کوي، او د ډېرو ګناهونو د وجې نه د الله پاک جل جلاله د مغفرت او د بخښنې نه هغه چې کوم دی دغه شي دا څه ورته وایي ناامیده شي چې اوس ما الله نه بخي. نو د دې مطلب دا دی چې څوک نه ناامیده کېږي په دې خبره باندې، خو د ډېر هم ګناهګار دی، خو د الله پاک رحمت ډېر لوی دی، الله پاک پرې وبخي. نو د الله د رحمت نه ناامیده کېدل دا خپل ځان په خپله باندې هلاکت ته غورځول. او بعضې مفسرین وایي چې په یو ځای کې د مسلمانانو د کافرانو جنګ دي، نو که دته دا خبره ظاهره معلومه ده او دا خبره ته یقیني طور معلومه که زه جنګ کوم نو زه قتلېږم او زموږ ټول ملګري قتلېږي، نو دی به ډومبېوالي نه کوي. نو که دی ډومبېوالي وکړو، نو دې مطلب دا چې په دغه ټایم کې دته دا ښه معلومه ده چې زه جنګ کوم د کافرانو سره، زه ډومبېوالی کوم، په دې حمله کوم، نو زه چې کوم دی کمزور یم، دوی زورور دي، نو د دې د لاسه موږ ټول قتلېږو. نو دا اثر کې په خپل ځان د خپله لاسه په هلاکت کې غورځول دي. دغه ټایم کې به ته ډومبېوالی نه کوې بلکې صبر به کوې. او بعضې مفسرین وایي چې کله په جهاد کې مال ورکوې، نو دومره مال ورکوه چې څومره ته برداشت کولی شي. بعضې خلک ټول مال راوالي د الله په لاره کې ورکړي، بیا وروستو یا سوال کوي، ځکه هغه عقیدې خو زمونږ شته دی نه، یا چې کوم دی بوج پرې راشي د بچو، تکلیفونه پرې راشي. نو ټول مال د الله په لاره کې ورکول دا چې کوم دی د خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. مختلف تفسیرونه شوي دي، خو په دې کې تضاد نشته دی، بلکې ټول چې کوم دی په خپل ځای باندې ټیک دي. ولا تلقوا او تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم د خپلو لاسونو نه، په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته. نو دا ټول تفسیرونه په خپل ځای چې کو جهاد دې پرېښود نو هم هلاکت ته غورځېږي، او کو د مسلمانانو د کافرانو منځ کې جګړه وي او مسلمانان ته دا یقیني طور معلوم وي کو زه په دې باندې حمله کوم نو دوی ما قتلي، نو دا هم په خپل ځان په خپله چې کوم دی هلاکت کې غورځولي. دا تفسیر هم ټیک دی. او دغه رنګ جهاد پرېښودل دا هم، او ټول مال د الله په لار کې خرج کول چې داسې نوره وسیله نه وي، نوره ذریعه نه وي، نو دا هم خپل ځان په خپله په هلاکت کې غورځول دي. وانفقوا او تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې، ولا تلقوا تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه خپل نفسونه بأیدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته.